د مسافرۍ مرګه دا کم تصویر چې تاسو ته ښکاري او د واده دا سیرې اچولې ده منصورو نن د کپن سیره اچولې ده او تورو خاورو له روان دی او په سعودي کې وفات شوی دی او د درګۍ دی او یو نیم کال مخکې واده هم وشو او الله جل شانه ورله یو بچنګۍ هم ورکړه. ای الله هر یو مسافر ربه مرګ خو به ته مونږ لاسې هم راولې ربه خو هر یو مسافر په خپل کور کې په خپل وطن کې ربه کو مرګ مقرري ربه د پردیسۍ د مرګونو نه ربه مونږ ټولو ساتې ربه. نو غرض مې دا دی چې د مسافرۍ مرګ باندې الله څه ورکوي مقام یې څه دی او دا مرګونه چې الله په مونږ راولي او دا مصیبتونه چې الله په مونږ راولي غټ غټ مصیبت را باندې راشي نو آیا دا اسې دی دا الله دا انسان اسې زوري کونه قوسه ورته کیږي کونه یو مقام ولا ورکي. نو زه به دې باره کې مختصر شانتي ویډیو سازه کم چونکه مسافر په ما ډیر ګران دي جی ما په خپل ورونو مسافر دي چې وزي ما ته پته لګي زما ټول خاندان مسافر دی. نو مسافر تاسو په ما ډیر ګران یې خو بهر کې به خبره به وکم چې کله د یو مسافر نه روح علي نو الله جل شانو فرشتو ته وایي راشي تاسو په وجاړئ د دې جړیدونکي څوک نشته. بعض روایتو کې راځي د مسافر مرګ دا د شهادت ته. نو غرض مې دا دی چې دا مصیبتونه په مونږ باندې راځي او مونږ په صبر وکړو نو آیا الله جل شانه به مونږ له کم یو مقام راکړي. زه خو به یو څو خبرې بس وکم زما نبی د دنیا د انسانانو کې د ټولو نه بهترین انسان دی هغه جناب په تورو خاورو کې پروت دی زبان نبی خواږه خواږه او واړه واړه بچنګي هغه هم په دنیا نه په داسې حالت کې تلي چې زما نبی په خپلو لاسو کې راغستې دي او خپل یې دغې تورو خاورو ته سپارلي. زما د نبي لوریانې چې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې ډېره ورته ګرانه وه هغې راغستې ده نن ټول به ما ورته جناب مرو. دا دنیا دا د همیشه زندګي نه ده بس پته نه لګي په کم کم حالت کې مونږ نه روح علي او په کم کم حالت کې ما ورته د دې دنیا نه چوتئ. نو غرض مې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث مبارک ته وای الله جل شانو فرمای زه چې کله د خپل مسلمان بنده باندې یو غټه ازمایش راولم او د هغې نه یو محبوب سیس چوت کما او یو خوښ سیس تی چوت کما او هغوی په دې باندې صبر وکړي نو وای زه د دوی بدله څه ده د دوی بدله بیا جنت دی زه به وله بیا جنت کې یو اعلی مقام ورکوم. او حدیث مبارکو کې راځي قیامت کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکړي صبر کون کی سوک تی پاسی او زی جنت تا زی نو ایسی اوڈل با پاسی او پا منڈ منڈ با جنت تا روان شی پرشتی باولا مخیل راشی او و بدریگی وطا اے خلقو تاسو سوکے او دا سی پا منڈ منڈ جنت تا روانی او دا جنت بشارت تاسو تا میلاو شو نو غیب ورطوئی منگ آغا خلق یو چی منگ پا دنیا کی صبر کڑے دا پرشتي به ورته په سم صبر کړي هغه خلک به ورته وایي په موږ چې الله مصیبتونه راوستي په موږ چې الله بیمارۍ راوستي دي په موږ چې الله د بچي په شکل کې مرګ راوستی د خاوند په شکل کې مرګ راوستی د پلار په شکل کې مرګ راوستی د یو مشر د یو کشر په شکل کې مرګ راوستی دی او په هغې باندې مونږ خپل سرونه والی نه دي او ګلیم الله ته نه دي کړي او بس سم کړی دی اے الله بس دا کوستا پیسلې رب په دې مونږ راضي یو نو اے فرشتي به ورته څه وایي بلکل تاسو د جنت حقداران یې ځئ جنت ته ځئ. او نبي علیه السلام فرمایي څومره چې غټ مصیبت او څومره چې غټ ازمایشي په هغې صبر وشو نو دومره به الله جل شانه څه ورکوي لویه بدله ورکوي. نو یو وړوکې شان خبره به درته وکړم یو صحابي دی او یو بچنګی دنیا نه لاړی سهار چې تلو بچی جم دیو او چې ماښام رالی نو بچی جناب د مرګ هغه صادر پزان را چولی او پروت دی ماښام چې رالی ماخوستن خپلې ښځې ته وایي زما بچنګی را پاسوه هغه وایي ټوله ورځ بیمارو او اوس اوده شو او مه کوه چې دمه شي سحر شو سحر د خپل خاوند مخې ته کینی او وایي ورته دا ګورې دا زما ستا دپاره دا ډېر عجیبه خبره ده ښه زما ستا دپاره څه وایي ورته ای زما سړیه وای دا راته ووایه چې څوک چاله امانت ورکي او هغه امانت تی بیا اخلي او هغه امانت ولا بیا نه ورکوي نو ستا څه خیال دی ګناه چاته ده خاوند ورته وایي عجیبه خبره ده امانت د سر د چا پروتي او هغه نه خپل امانت اخلي او ته بیا جاړې ته بیا چغې وې ته بیا سورې وې او ته جنګ جګړې کې دا خو ډېر عجیبه ډېر ساده انسان دی. نو ښځه ورته څه وایي ای زما خاونده
الله چې کم امانت مونږ له د اولاد په شکل کې راکړو الله چې کم امانت ما او تعالی راکړو هغه الله دنیا نه اغسته دی بس خپل امانت واغس نو هغه ورته سوی بس پدې زمون صبر دی نو غرض مې دا دی مونږ ټول د الله امانت یو خو په کم حالت کې چوتای او په کم حالت کې کم ځای کې انسان له مرګ راځي دا الله ته پته ده پدې کې زمونږ وس نرسي نو زما تاسو ټول ته گزارش ته چې مونږ د صبر لمن سکو د صبر لمن ونیسو او بل انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې څومره غټ ازمایشي دومره الله ثواب ورکوي ډیر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای الله وای چې کم خلق ماته محبوب شي نو زه په یو لوی مصیبت یو لوی ازمایش راولم اوس کو پدې کې هم دوی ما ناراضي او وای چې الله زمون صبر دی نو زه سوکم زمته هم راضي شمه او په دنیا کې ول د جنت لوی مقام ورلا ورکم نو جناب مونږ تاسو ټول روان یو الله دې مونږ تاسو ټول له صبر راکړي الله چې په دې غم باندې کم ثوابونه الله ایخي دي تاسو ټول دې الله پسمندگان لور کی او الله مونږ ټول د مسافرې د مرګونو نه وساتي اے الله هر مسافر له خپل پوزه کې مرګ راولي او اے الله چې څومره مصیبتونه مونږ باندې راځي رب دا غي باندې زموږ صبر دی رب ته مونږ له بدلی راکړي